بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو د منز د مریض منځ او د مسافر منځ او پناسته باندې منځ دا وشول. نن سبا کوي قضاء الفوائد، چې کله د انسان د منځونه فوت شي نو دی به د هغې قضا به راوړي. نو قضا به څنګه راوړي؟ یو دا خبره ده چې لکه مونځ په تا باندې الله تعالی چې کله بالغ شي نو انسان الله تعالی به دې انسان باندې مونځ فرض کړی دی و دا انسان به مونځ کوي. که دی په ولاړه نشي کولی په ناستري کوي، په ناسته نشي کولی په ملاستري کوي، په دا رکوع سجدې نشي کولی د هغې لپاره به اشارې کوي، خو مونځ پرېښودل نشته نه. خو که داسې څه عذر راغی چې د دې د وجې نه د ده نه مونځ پاتې شو نو هغې قضا به دی راوړي. قضا به څنګه راوړي؟ نو د هغې وس خبرې کوي چې یاره د فرضو قضا به راوړي که د سنتو به راوړي او د څو مونځونو به راوړي، بیا به صاحب ترتیب د مونځونو قضا راوړي څنګه به راوړي، غیر صاحب ترتیب بیا به څنګه قضا راوړي. نو قضاء الفوائد د فوت شوي مونځونو قضا راوړل. قال الله تعالی ان الصلاة كانت على المؤمنين کتابا موقوتا. الله تعالی فرمایي چې بېشکه دا مونځ په مؤمنانو باندې په مقرر وخت باندې فرض کړل شوی دی. د هر مانځه لپاره وختونه دي، سهار، ماسپښین، ماښام، ماسخوتن، په تفصیل سره مخکې ویلی شوي دي. د هر مانځه لپاره جدا جدا وختونه دي، مقرر وختونه دي. نو دی به هغه مونځ په هغه ټایم کې ادا کول دا ضروري دي چې کله په هغه ټایم کې دا ادا نه کو بل ټایم یې ادا کړي نو دا ورته باندې قضا شو. نو یجب اداء الصلوات فی اوقاتها، واجب دي د مونځونو ادا کول په خپل اوقاتو کې. ولا يجوز تاخير الصلاه عن وقتها بعذر بدون عذر، او جائز نه دي د مونځ مؤخر کول د خپل وخت نه بغیر د عذر نه، بغیر د عذر نه مونځ نه داته نشي قضا کوله د خپل وخت نه. عذر دی راغی نو یې ومن اخر الصلاه عن وقتها بعذر، چا چې خپل مونځ مؤخر کو د خپل وخت نه مقرر وخت نه د عذر د وجې نه لازمه القضاء بعد زوال العذر، نو لازم دی په دا باندې د هغې قضا وروسته د زال کېدلو د عذر نه. مطلب دا چې کله عذر ختم شي نو عذر د ختمېدو نه بعد چې دی نو بیا به دغه قضا چې دی په تا باندې لازم ده. قضاء الفرد فرض وقضاء الواجب واجب. د فرض او قضا فرض ده، مطلب فرض ده باندې شوي دي نو د هغې قضا راوړل دا فرض ده، لکه ماسپښین مونځ دی، سهار مونځ دی. او قضا د واجب واجب ده، یعنې ستا نه ویتر پاتې شوي دي نو دا ویتر راګرځول دوباره کول دا واجب دي. پوه شوئ؟ ولا تقضى السنن والنوافل، او د سنتو او د نوافلو قضا نشته دی الا اذا افسدت بعد الشروع فيها، کله چې دا د شروع نه وروستو دا فاسد کړه شول نو فیجب قضاؤها، د دې قضا لازم ده. بیا سنت نه پاتې شولو او نفل نه پاتې شول نو دې قضا نشته ده. خو که تا دا نفل شروع کړل او سنت شروع کړل او هغه تا پوره نه کړلو نو بیا به د هغې قضا کول دا د هغې قضا راوړل دا بیا واجب دي. دا قاعده ده لزم النفل بالشروع، چې نفل کار دا لازم کیږي په شروع باندې. یعنې تا اول پتا باندې دغه نشته تحیت المسجد پتا نشته، تحیت الوضو د باندې نشته ده، خو چې تا شروع کړو نو بیا به خامخا چې نن دا به اوس پوره کوې به چې دې پوره نه کو نو بیا به د هغې قضا راوړې. ولا تقضى السنن والنوافل، او د قضا به نه راوړل کېږي د سنت او النوافل او د نوافلو الا اذا افسدت، مگر کدا فساد خراب کړلی شي، فاسد کړلی شي، مات کړلی شي بعد الشروع فيها، وروسته د شروع کول نه په دې کې فیجب قضاؤها، نو بیا د هغې قضا لازم ده. په دې پوه شوئ؟ بیا وایي اذا فاتته سنة الفجر مع الفرد، وایي کله د انسان د سهار سنت او فرض دواړه پاتې شول. پوه شوئ په دې باندې؟ نو د زوال نه مخکې که دی د سهار د مونځ راګرځئ، د زوال نه مخکې د سهار د مونځ دی راګرځئ نو سنت او فرض به دواړه راګرځئ. خو که د زوال نه وروسته راګرځئ نو بیا به لکه سنت به ورسره نه راګرځئ، صرف فرض به راګرځئ. مطلب نن سهارنی مونځ د چا نه شوی دی او دی راپاڅېدو او دی خپل مونځ کوي د سهارې نو دی به سنت هم کوي او فرض به هم کوي. خو چې کله د زوال ټایم لاړو لکه مطلب د ماسپښین ټایم شروع شو نو بیا به ورسره دی سنت به نه راګرځي، بیا به صرف فرض راګرځي. او که صرف سنت دی پاتې شول
نو بیا ولای قضا نشته ده ها. اذا فاتت سنت الفجر کچته فوت ددنه د سال سنت مع الفرض سره د فرضنا نو قضاها مع الفرض نو د به قضا راوړي داغه سره د فرضنا الى قبيل الزوال دا زوال نه لګ مخکبوره. و اذا فاتت سنت الفجر وحدها او کدنه د سال سنت صرف پاتې شول فرض کړي د سنت پاتې شول لم يقضي هذا قضا بن راوړي لکه پوه شو به معنی وز دا کنه چې دا هغه کس چې د بلوغ نه واخله د بلوغ نه واخله او د وخت پورې هر څومره عمر تیر ده شل کال ده درس کال ده دنه یو فرض مز نه پاتې شوی نه ته لګي صاحب الترتیب سورته لګي صاحب الترتیب نو صاحب ترتیب چې د منځونو قضا راګرځي نو یو شان مسله نه او چې غیر صاحب ترتیب راګرځي نو بل شان دی مسله نه. نو صاحب ترتیب چې د منځونو راګرځي نو د په ترتیب سره راګرځي مطلب دا نه د ماسپخین مونږ د ماجګری مونږ د ماقام د مسوتن مونږ شوی دی نو اول به ماسپخین نه کړی بیا به ماجګر را کړی بیا به ماقام را کړی بیا به مسوتن نه کړی او چې کم صاحب ترتیب نه دی چې کم مقام ورته ملاو شو کم مخ را کړی کو رستو را کړی پرې خبره باندې پوه شوي صاحب ترتیبی دا چې کله شپږ منځونه د نه قضا شي یا د په ترتیب سره دی نه د مون سره د صاحب ترتیبی ختم شوله او د چې څو پورې د قضا مونږ نه کړه نو ادا یې نه کیږي مطلب دا د سهار مونږ نه کړه کنه نو مسبقین مونږ نه کې مسبقین مونږ ته کو دا معلق کچته د شپږ مونږ نه مخ کې اول د مسبقین الاول د سهار کو بیا په پس دی دویم پیر بیا د مسبقین نه مونږ کوي نو ترتیب به برابرۍ او کله شپږ منځونو پورې دا مسبقین منځو کو او به شپږ منځونه بعد لکه د سهار له منځو کو د سهار له منځو کو نو لکه منځ صحیح دی مسبقین نه صحیح دی سهار نه صحیح دی او صاحب ترتیبی ختم شوله پوه شو به معنی صاحب ترتیبی په درې سونه ختمي را روان دي. الترتیب واجب بین الوقتیه والفائته ترتیب واجب دی په منځ د وقتی منځ او د فوچي منځ کې د قضا او د آداب منځ کې ترتیب واجب دی. فلا يجوز اداء الوقتيه قبل قضاء الفوتيه فائته جائز نه ادا د وقتی منځو او مخکې دا قضا د فوتي منځ خدا د صاحب ترتیب د پاره دی وره د چا لپاره دی لکه صاحب ترتیب چې اول خپل قضا منځ نه کړه نو اداي نه کیږي اداي کیږي لکه دا ادا منځو کو نه به معلق وي سببي معلق مطلب نه به زوړ کړل شي کله بیا ترتیب صاحب ترتیب پاتې کېدو نو اول ولا قضا موږ بیا په ورس په ادا موږ بیا دوباره وتی واښو به معنی او کوي نه کو نو لکه دا پکې نشته له خصيب صاحب ترتیبي به ختم شي واښو نو فلا يجوز دا ور عام کس د لپاره مسلې نه دي ور په خبردان پوه کوي دا صاحب ترتیب مسلې دي عام منظور ورس پر روان دي نو فلا يجوز اداء الوقتيه جائز دي ادا د وقتی منځو مکه دا فوچی منځ قضا کله ترتیب واجب نه رنګ ترتیب واجب دی بین الفوائد ومن د فوچی منځو کې بعضها ما بعضین جباز بعضین ملکه ما تاسو ویل کنه چې لکه درنه سحر مسبقین ما ذکر ما خاموس قضا شعر لاول په سحر را کړی بیا مسبقین نه کړی بیا ما خام را کړی ولا سو کو ها وکړه ترتیب واجب نه رنګ ترتیب واجب دی بین الفوائد ومن د فوچی منځو کې بعضها ما بعضین فلا يجوز قضاء فائده الظهر نجائز نه قضا دا فوچی منځ د مسبقین قبل قضاء فائده الصبح مخکې سحر منځ د فوت کېدو د فوچی نه مثلا لکه پوښتنه به باندې چې د نماز بخیل مسلم قضا شوی دی سار مسلم قضا شوی دی نو د څه باندې کوي چې اول نماز بخیل مسلم قضا وکي بیا ساری وکي بلکې اول پر ساری کوي بیا پسې کله ترتیب واجب بین الفرائض والوتر دا رنګ ترتیب واجب دی په منځ د فرایض او د وتر کې د نن وتر هم پاتې شي دی فرض هم پاتې شي دی اول به ما خاموز وکي مسخوتن وکي بیا پسې ورستو وتر کوي دا څنګه چې د اول وتر کوي بیا به مسخوتن مونږ نه انما يجب الترتيب فلا يجوز اداء الصبح جائز نه ادا کول د سحر مخکې دا قضا د فوت شوی د وتر نه الهغه پوښوي بیا انما يجب الترتيب بشک ترتیب واجب دی فيما بين الفوائد فمن د فوت شوی منځونو کې بعد ما بعضن وبينها وبين الوقتيه او د فوت شوی او د وقتی منځ په منځ کې خو کله اذا لم تبلغ الفوائد ستا من سوى الوتر کله چې ونه رسیږي اغا فوچوي منځونه شپږ سیوا د مدوي ترونه پوه شو به معنی فلو كانت الفوائد پس کچري فوچوي منځونه اقل من 6 صلوات دا کم د شپږو منځونه واراد قضاءها او د اراده وکړل د قضا داغه نو يلزمه د لازم دي ان يقضي الصلوات بالترتيب چې د منځونه په ترتیب سره قضا کوي فيقضي الصبح
نو دی به ادا کوي د سهار مونځ مخکې نماز پکې نه والظهر قبل العصر مثلا او ظهر به نماز پکې مازیګر نه مخکې لکه پوه شو مې باندې دا صاحب ذاتی مسله ما تاسو ته وی کنه چې فوچي مونځونه به اول ادا کوي بیا به وختي ادا کوي او فوچي مونځونه به کې په ترتیب خیال چې نه دا وساتي لاول سهار به ماسخین دسي يسقط وجوب الترتيب بواحد من ثلاثه امور وې دا ترتیب واجب کول چې دا ساقط کیږي په یو د دریو کارون سره مطلب چې دا درې کارونه وشي نو بیا په دې دریو کارون نه بعد پتا به ترتیب لازم نه لري اوسې چل به وشي صاحب ترتیبي به ختم شي څه به ختم شي صاحب ترتیب څه دا وایي چې د بلوغ نه واخلا او دغه وخت پورې دنه یو منظم نه قضا شوی اذا بلغت الفوائد ستا سوى الوتر کله چې فوچي منځونه شپږو ته ورسي شپږ منځونه ته فوچي منځونه ورسي د لویدرو نه علاوه نو دا صاحب ترتیبي څه شولا ختم شو ترتیب اوس لازم نه دی نمبر 2 اذا خاف فوائد الوقتيه لذيق الوقت کله چې د یریږي د وخت منځفوت کیدونه د وخت تنګوال دوجنه د سهار منځ نه کړه ا مسبقین دی وزګار شو او کده وز د سهار مونږ کین نماز پخینه ټیم ته ختميږي نماز پخینه ټیم ته ختميږي نو دی بل اول نماز پخینه مونږ کی او بیا به سهار وي لکه په دې کو ترتیب ضروري نه لري چې اول بخا مخاله سهار ځکه د سهار کې نو هلته کې څه قضا کیږي نماز پخینه قضا کیږي دی بل اول نماز پخینه وکي او بیا به سهار وي او نمبر 3 اذا نسي ان عليه فائده کله دې نه هیر شي بل باندې پوښتنه مونږ ده فصل الوقت ناسيا او دې وخت مونږ کې په هیر باندې نو دا هم په دې سره ترتیب چې انداز ساقط چې په هیر باندې وي واذا كانت الصلاه السادسه وترا کته د شپږم مونږ کوم دنه پوښتنه دا وتر ده نو وجب عليه ان يقضي الوتر نو واجب دې په دا باندې چې دې بل اول وتر ادا کوي قبل اداء الفجر مکه سره ادا کولنه لکه پوښتنه باندې واذا سقط الترتيب کله چې ساقط شي ترتیب لبلوغ الفوائد د وجه د دینه چې دا فوشي منځونه سو ته ورسي ستن شپږو ته او اکثر یا زیاته نو فلا يعود نو نه دی واپس کوي بعد ما عادت الفوائد الى القله رسل نه چر واپس شي هغه فوشي منځونه قلت ته لکه پوښو باندې مثال سره کأن فاتته 10 صلوات لکه انسان د نن سو منځونه قضا شوی دي لس فقضى منهن 9 صلوات او د لسو سو ادا کړل نه وبقيت فائده واحده ايوم زدوس پاتې شو کنه ثم صلى الوقتيه بیا د وخت منځو کو خدای ته دا یادو لكن قبل قضاء الفائده جاز جائز دي وصعد صلاته اسمن سيده په ترتیب ساقط شي لکه پوښتنه مې معنی یعنی یو انسان د نن لس منځونه قضا شوی دي نو لس منځونه د قضا شوی دي نه ادا کړل یو ورته پاتې شو نو بیا دغه وخت مونږ وکړو نو لکه ترتیب قدم شو دا ټول مونږونه صحیح دي دې خبره باندې پوه شئ ځکه چې دغه فوچي مونږونه د شپږونه ډیر دي پوه شئ فوچي مونږونه د شپږونه لو صلى الوقتيه کچره د وخت مونږ وکړو او هو يذكر او د پتاوا ان عليه فائده چې بده باندې فوچوي مونږ نو فساد فرض به فاسد شي ولكن يكون هذا الفساد موقوفا لكن دا فساد به موقوفي لکه پوښو باندې صاحب ترتیب مسله ده چې یو انسان هغه د سهار مونږ نه کړی دا ته یاد دي او د دې باوجود نماز پخینی مونږ وکړو نو نماز پخینی او دا ته یاد چې سهار مونږ نه کړی نو د سهار د مونږ د ماز پخین د مونږ به معلق وي پوښوي کبیا فإن صلى 5 صلوات کچره د پنځه مونږونه وکړل مکه د دې د فوت کې د قضا د فوت کې شوینه او ذاکر للفائده او د فوت مونږ وته یادو نو زال الفساد بخروج الوقت الخامسه نو فساد به ختم شي چې کله پنځه وخت مونږ ختم شي وساعت الصلوات الخمس على الفرض او پنځه مونږونه به صحیح شي لکه پوښتنه به معنی مونږونه خو به صحیح شي او صاحب ترتیبي به ختم شي لکه پوښتنه به معنی ځکه چې صاحب ترتیب ته بار دا خبر ضروري ده چې اول نه راسته نه ادا کړي نو بل باندې کې چې کوم د قضا له اول باندې قضا راوړي نو بیا بالو کې لکه پوښتنه به معنی نه فإن صلى 5 صلوات پس کله د پنځه مونږونه وکړل مکه قبل قضاء الفائده مکه د نه چې د فوچي مونږ قضا وکړه او ذاکر للفائده او د فوچي مونږ ورته سو یاد ورته نزال الفساد بخروج الوقت الخامسه
نو دا موز دا فساد چې دا به ختم شي چې کله نه پنځم وخت دا ختم شي المواد ته کم چې عادتو وصحت الصلوات الخمس عن الفرض او دا پنځم منځونه به فرضي دا شي دا برابر شي لکه پوه شو به معنی بیا وی ولكن اذا قضى الفائده قبل خروج وقت الخامسه المؤدته او کچته دا قضا ادا د فوچه مونږه ادا کو د پینځو مونږونو کم چې ادا کړل شي مؤدته مطلب کم چې ادا کړل شي دا پینځو مونږونو ادا کول نه مخکې دا قضا مونږ وکړو نو بطل الفرض دا فرض وسه شو باطل شو وصارت صلواته كلها نفلا او دا ټول منځونه نفلي وګرځیدل فيجب عليه واجب دي باندې ان يقضي هذه الصلوات الخمس چې دې پنځو منځونو قضا راوړي التي صلاها قبل قضاء الفائده کوم چې د فوچي منځ د مخکې کړی دي الکه سحر منځ دنه قضا شوی دی سحر منځ ته صاحب ترتیب دی خان چې صاحب ترتیب نه بیا کوم مسلې نشته صاحب ترتیب دی سحر منځ ته قضا شوی دی او ماسپخین منځ وکړو ماجګری وکړو خدا ورته یاد دي چې سحر منځ را نسره قضا شوی لورات پاتې دی نو کله پنځه منځونه تیر شول پنځه منځونه وختونه تیر شول او دا سحر منځ لا ادا نه کو نو صاحب ترتیبي ختم شول او دا سلو واړه منځونه چې نور کم کړی دي ماسپخین او ماجګر او ماقام او ماسوتن دا منځونه څه شول صحیح شول په دې باندې پوه شوي خو څه چلی وشو صاحب ترتیبي ختم شو اوس د څه وشول د مسله ده چې سحر منځ نه پاتې شوی سحر منځ قضا شوی خدای ته یاد ده ماسپخینی وکړو ماجګری وکړو ماقام ورته رعایت شو نور ورته یادو او ماقام هغه سارانه موږ وکړو ماقام هغه سارانه نو د چې را ماسپخین او ماجګر کوم منځونه کړی دي کنه دا به نفل حساب شي ماسپخین او ماجګر به دوباره وکړي او صاحب ترتیبی به برابر شي موږ به دوباره راشي او صاحب ترتیبی به شي برابر شي او کله وای چې زنه کوم یو پیری کړی دي جمعه کوا او صاحب ترتیبی به لاړ شي هغه پوه شو به باندې نه ولكن اذا قضى الفائته لیکن کله دا فوچه موږ قضا ادا کو قبل خروج وقت الخامسه مکه د پنځو منځونو د ادا کولونه الموادات کوم چې دا ادا کړي شي بدل الفرض نه فرض به شي باطل شي یعنی کوم چې ماسفقین ما جګر منځونو ته کړي دي نو دا بس شي باطل بشي وصارت صلواته كلها نفلا او دا منځونه به ټول څه وګرځي نفل فيجب عليه نو بدمن واجب دي ان يقضي هذه الصلوات الخمسه چې دا پنځو منځونو قضا وکي التي صلاها کوم چې د کړي دي مکه د فوچي منځ قضا کولنه لکه باندې پوه شوي بیا وای اذا كثرت الفوائد وکله چې فوچي منځونه ډیر شي يحتاج الى تعيين كل صلاه عند القضاء نو د هر مازه په وخت باندې تعین بګی چې کم مونږ راګرځو ما پوه شوي یعنی کم قضا مونږ سره راګرځي کنه مطلب دنه یو کال مونږونه قضا شي یو کال بده وای چې راځه لاولنه مونږ زمانه کم قضا شوی راغلو ما د 50 د 5 تاریخ د ساری مونږ راګرځو د 4 راګرځو ما د 17 راګرځو ما خو د سي صورت ته چې د سن اړو پته لګی نه چې رمانه لکه کال مونږونه قضا شي که 2 کال نه قضا شي که 100 مونږونه نه قضا شي که 150 که سونه دي نه دی بیا دا وای چې اولنې مونږ زمانه کم د ساره قضا شوی نه هغه راګرځو یا ودا وای چې اخرانه مونږ زمانه کم قضا شوی نه ساره یا د مسبقین یا هغه وای نو بلی اول او اخر باندې با متعین دي پوه شو به معنی ځکه چې 900 مونږونه دي نو چې تا به اخرانه ادا کو نو 899 پاتې شو نو 899 اوس اخرانه شو نو چې بیا دی چې اخرانه جو 898 اخرانه شو 897 اخرانه شو نو اذا كثرت الفوائد کله چې د فوچي منځونه ډیر شي نو يحتاج الى تعيين نو دا محتاج وي تعيين د هر منستا عند القضاء په وخت قضا کې ولكن اذا تعذر عليه تعيين كل صلاه وای کچره په دمه هر منځ متعین کول دا متعذر وګران ورته نو نوا مثلا د بنیت مثلا چې انه يقضي اول ظهر فاته چې اولنې نماز فقیر مو چې نه پوښتنه نه راځي قضا کوي فان او اخر ظهر فاته یا ولې شوی چې اخرنې مو درانه کم د مسبقین شوی نه دغه دا کومه واښو به باندې چې لکه په دې باندې پوښوي وس دا خو قضا مونږ نه وسه رکعاتونه نه قضا شي لکه یو رکعاتو شي تراشي 2 رکعاتو شي چې تراشي نه ای بس طریقې نو ابو به وای ان شاء الله